आजादी 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 د جشن ازادۍ حواله سره د پی ټی آی ضلعي رهنما ملک شاب خان پوجره کې یو پروکار تقریب منعقد شو. په دې پروګرام کې د سوکانو د مختلف تنظیمونو ارکانو په ګڼ تعداد کې شرکت کړي وو. د پروګرام افتتاح د قرآن پاک د ختم نو شو. مقررینو د پاکستان د ازادۍ په حواله سره خبرې اترې وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده نن 14 اگست دی زمونږ جشن ازادي ده. دا جشن ازادي په محرم الحرام کې د ځل راغله زموږ خاصو کو چې دا جشن ازادي د ځل مونږ د شریعت مطابق منو د لپاره مونږ ختم القرآن کو په خپل اجره کې په خپل ځای کې او د کلی مشرانو ته مرګرو ته دعوت ورکو. زما خواسته ټول مرګرو ته چې د پاکستان د ترقۍ لپاره د پاکستان د بقا لپاره نوافل کوي ختم القرآن کوي. پاکستان زنده باد، پاکستان آرمی پاینده باد. د 14 اگست په حواله سره د حاجی شهاب په ځای کې نن ختم قرآن وشو او زه دا به وایم چې بعض خلک چې کوم دی 14 اگست په بل طریقه باندې مناوي، څوک څه کوي غیر شرعي کارونه کوي، خو یو خو د محرم میاشت او بل د 14 اگست دی. نو زاجی شهاب خان ډیره شکریا ادا کوم چې هغه د یو اسلامي رنګ ورکو او دغه د قران کریم دغه ختم مو شو او ډیر خسته پروګرام وشو. او زه د دې چینل په وساتت سره ټول د اهل وطن ته او بیا خصو کنيوالو ته د جشن ازادۍ مبارکباد ورکوم او دا دعا کوم چې الله دا ملک همیشه قائم لري چې موږ پکې آزاد ساخلو. په اخر کې د ملک او د قوم د خوشحالۍ لپاره خصوصي دعاګانې اوغوستې شوې. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، چمکني.